کې داسې یو او دې لحاظ سره موږ او تاسو که وګورو نو موږ یو شان خلک یو مزدورکار زمیندار غریب خلک او زموږ او ستاسو رهن سهن دار ته یو شان دی عزتمندو مشرانو نن که پاټۍ په ما باندې اعتماد کړی نو دی په ما نه دی کړی دی په تاسو ورکرانو باندې کړی دا ستاسو د ورکرانو هغه رای وه چې هغه تاسو نه د رای تپوس وکړو او تاسو زما په حق کې هغه خپله رای استعمال کړله عزتمندو مشرانو دا الیکشن دا ستاسو اوس الیکشن دی مخکې به په مشاورت سره یو کس نه و دې ځله دا ځکه دې ځای کې ولاړ یم نو دا ستاسو په مشاورت سره یم خدای مکه که څوک څه کوتاهي راشي نو ګوره دا به د دغه غونډو ورکرانو کوتاهي عزتمندو مشرانو بل لحاظ ته به وګورو چې دې ځله په دې الیکشن کې میدان تاسو ته بیخي خالي دی نه زه په دې حیران یم چې په کوم دعوو سره موجوده پارټۍ حکومت جوړ کړی او ډېر زر د هغې زوال داسې لحاظ سره شروع شو چې څنګه چې زموږ ورور وې چې زموږ ډېر ملګري پی ټي آی کې دي او هغوی ته ټکټونه میلاو شوي او ټکټونه یې پرېښودل او په آزاد حیثیت باندې الیکشن کوي نو ما یو نه تپوس وکړو چې ولې ټکټ ته نه دی میلاو شوی نو ټکټ یې جب نه راویست ویل هغه ته ټکټ میلاو شوی خو ویل هغه د کنځلو نه دا بددعاګانو نه ځان بچ کوم ویل په آزاد حیثیت باندې الیکشن کوم ویل هسې نه چې د بیلټ په شکل کې زه ملا وشم عزتمندو نن که تاسو وګورئ په دې ملک کې مخکې حکومتونه تیر شوي خو دې حکومت دی چې کم ظلم او کم جبر دا منګ او تاسو د عوامو سره وکړو نو د دې مثال بلکل په تیر شوو حکومتونو کې نه میلاویږي ده چې کومې وعدې کړې وي او په کومو وعدو باندې د خلکو نه ووټ غوښتی و هغه وعدې چې ده به 1 کروڑ نوکرۍ ورکوم 50 لکه به کورونه جوړوم نو زه ترې نن تپوس کوم ستاسو په وساتت او خصوصا تاسو نه تپوس کوم چې په 1 کروڑ نوکرو کې د میرزاډیر یونین کونسل حصه دا چې کله څه تقسیم کې په یونین کونسل وایي دا پکې 2.5 زره نوکرۍ رسېږي نن تاسو نه تپوس کوم چې تاسو توتکۍ کړې ده په دغه 2.5 زره نوکرو کې څومره نوکرۍ میلاو شوي ما ته ووایئ نن او هغه 50 لکو کورونو کې څومره کورونه جوړ شوي تاسو نن تپوس ته کم از کم وکړئ چې نن دلته وټوله څوک راځي په دې لحاظ باندې یو تپوس وکړئ چې هغه کومې وعدې شوې وي موږ چې کله الیکشن بیله نو هغه لحاظ سره ټیک دی چې زموږ به خفګان وو ځکه چې زموږ ملي مشر هغه پیر شوی خو بل طرف ته چې موږ وکته چې دا پی ټي آی الیکشن وګټه او وعدې کړې وي ملک به بدل شي حالات به بدل شي پټرولو قیمت به کم شي د ګیس قیمت به کم شي د بجلی قیمت به کم شي هر څه به ارزان شي او خصوصا هغه خلک کم چې زموږ وروڼه په سعودي کې مې مزدورۍ کولې او هغوی هغه وخت کې ټکټونه راواخیستل او هغوی الیکشن نه راغلي وو د هغوی هم د زړه یو ارمان وو داسې منافقت سره داسې دغلې پالیسۍ سره دا موجوده حکومت دا په وجود کې راغلی وو چې ما زموږ د علاقې یو کس ما سره میلاو شو ما ته ویل چې دې ځله الیکشن و ویل که دا ټکټ په هر څو الیکشن نه به راځم ما ورته ویل د خدای خاطر وکړه هلته خپله مزدوري کوه دلته نور خلک شته هغه ما ته ویل نه تا نه ویل موږ یو خبره پټه ساتلې وه ویل زه دې الیکشن له د دې تېر شوي الیکشن چې و ویل دې له زه د سعودي نه راغلی وم ویل چې دلته کور کې کېناستم ویل یو بیا پلار ورونو سره کېناستم ویل هغوی به وایي چې یاره موږ لپټاپ خندا کړي دای کړي کارونه به یې ورته ښودل او بیا به یې دا راته ویل چې یاره
دلته چې ناظم صاحب دی زمونږ پر غم درد کې زمونږ پر جنبه کې زمونږ پر پښتو کې دا مونږ سره ولاړي ویل ما ورته وویل چې دا خبره ټیک ده خو مسله دا ده ټیک ته په موږ د افغانستان شته خو ویل ملک نشي بدلولی ویل ما به هغوی ګایډ کول چې عمران خان چې کومه دی دا به اولت ته خصوصا موږ به چې ویل کله هلته مزدورۍ ته ناستو مزدوري به خپله وکړو چې راله ټي وي ته به ناستو نو د دې منافق انسان دپاره دا غونډه عالمي سازي شو دا غونډه میډیا چې کومه ده دا د ده دپاره هایر شوې وه په ټي وي باندې به صرف د ده منشور او د ده خبرې چلی دي بل طرف ته غون خلک چې کوم دی هغه غله ډاکوان او دا به ثابتول او دا به دوی چې یاره که زما حکومت راشي زه به دلته داسې حالات راولم چې د خلیج ملکونو نه او خصوص د یورپ ته ملکونو نه به خلک دلته مزدورۍ له راځي د دې نه بعد به ویل زما د ملک خلک چې کوم دی دا بهر مزدورۍ نه کوي زه به دا ملک داسې کم ویل موږ به ستړي ستومانه راغلي وو ویل هلته به چې دې تقریر ته وکتل ویل زما کفیل چې کوم وو زما کفیل چې کوم ویل هغه یو بدو هغه چې څوک ملګري زمونږ د سعودي د تېرې هغوی به یې پېژني ویل په موږ باندې به ډېر زیات زیاتې کوو موږ نه به یې سیوا ټکسونه مو اخیستل ویل موږ به ښه خواره واره ویل دا چلوک چې د خیره سره د عمران خان حکومت به راځي او دا به دلته مزدوري کوي ویل موږ به دا یو تصور په ذهن کې جوړ کړو ځان له چې زما دا کفیل دا به هم دلته راځي او چې نن دلته موږ ولیده چې دې حکومت کې څومره نقصانات رالل هغه ټکټونه په څونه پیسو شول دلته بېروزګارۍ څونه ډېرې شوې هغه د سعودي خلک هلته چې کوم ذریعه معاش زموږ د غریبو خلکو اکثریت د هغه دی نه و چې هغوی ته کم مشکلات پیدا شو نو هغوی ما ته دا وویې چې دې ځله به موږ انشاءالله الیکشن له راځو او انتقام له به راځو انشاءالله انشاءالله کومې وعدې چې دې زموږ مشرانو سره کړې وې جناب یحیی جان مومن زنده‌باد جناب یحیی جان مومن زنده‌باد دا الیکشن دا بلدیاتي الیکشن دا د خپل د پي ټي آی والرونو ته ویم دا د دې غونډې د ټولو پاټو مشرانو ته ویم کشرانو ته ویم چې دا الیکشن دا به په دې خیال باندې کوو او خصوصا تاسو ته ویم په ګلۍ ګلۍ په کوڅه کوڅه په چم چم په اجرا ګاڼۍ هر ځای ته به ځئ او خلکو سره به کښېنئ دا الیکشن دا به د ګرانۍ خلاف کوو دا کومه ګراني چې په موږ مسلط شوې ده ټیک ته چې موږ راووتو چوکونه هم بند کړه اسلام آباد هم بند کړه په لاهور کې مظاهرې وکړې داسې ښار هم پرې نښود چې دا رایښ کړو دا کوم د ګرانۍ د اکسلیټر چې دا ډبه ساتلی دی خو د هغه په غوږونو باندې یا د هغه په نظر باندې دا نه راځي خو دا به ورته ښایو عزتمندو مشرانو موږ له کوټ راکوئ او که نه راکوئ خو کم از کم نن به یو واده کوو چېرې کم از کم چې د چا بیلټ نه ښایي کم از کم هغه له به ووټ نه ورکوو دا واده ده لاس اوچت کړئ لاس اوچت کړئ دا یو واده به کوو او دا نه دا به موږ ښایو دا به موږ عمران خان ته ښایو دا به ورته دا قوم ښایي چېرې دا قوم چې کوم دی دا نن تا نه خفه دی نن که تاسو وګورئ عزتمندو مشرانو نن داسې حالات جوړ شوي دي ډېر ملګري به زموږ دا سوشل میډیا ګوري داسې حالات به تاسو وینئ نن خلکو سره د دوایي پیسې نشته نن د بچي پیسونو خلکو سره نشته نن که تاسو وګورئ په ایمان په هر یو چم کې که د چا بچي په پبلک سکول کې سبق کوي په هغې باندې د سکولونو پیسونه پاتې دي که چاته څوک ماشومان ناجوړه دي دوایي نشي اخیستی او څومره د افسوس خبره ده دا تناس وزیر اعظم دپاره چېرې نن مخکې به چېرته غلا چېرته چا د څه لپاره کول او نن چې کومه دی په هغه ورځ باندې یو زنانه یو دوکان نه یو سټور نه غلا کوله مجبورۍ غلا یې کوله د لکټوجن د پیو یو ډبې تاسو غونډې پېژنئ هغه یې راواخېسته او هغه سټور باندې که خیل دا لیکل شوي مو چې یاره تاسو چې کوم دی که څه شی ضرورت مې وایئ خو غلا مه کوئ د هغه نه صحافي تپوس وکړو چې یاره د دې مطلب څه دی دې جملې هغه ویل چې هر میاشت کې دا کمپیوټرایز سټور دی زموږ چې موږ حساب کتاب کوو په دې کې د 30-35 روپو غبن راځي په کمپیوټر نه راځي چې داسې وګورو د هغې چې موږ اندازه واخېسته چې څوک یو شی والي بل ورته د مجبورۍ نه ضرورت یي که نه د ضرورت څیزونه یې راپټې کړي نو چې ما زنانه ولیدله ویل هغې د پلو لاندې د لکټوجن هغه ډبې چې کوم دغه کړه نو ویل ما هغې ته وویل چېرې دا څه دی پلو لاندې کړه ویل هغه په جړا شوه او ویې چې نن دویمه ورځ ده
زما ماشوم بچی د هغه پی نشته ویل هغه دویم ورځ ده چې زه له اوبو ورکوم په اوبو باندې زه هغه دا کوم او په هغې باندې اوده کړم د هغه رنګ هم خراب شو وجود کې فرق راغلی ویل د مجبورۍ نه مې دا شیز راواخېست د افسوس خبره ده زه ورته نن د استیج نه ستاسو په وساطت ویم چې تا کومې وعدې د خلکو سره کړې وې هغه نوکرۍ هم پرېږدوه هغه د سعودي والا خبرې هم پرېږدوه هغه د پېټرول تا چې کوم ویلو چې زه بیا دې نه راولم خدای ته وګوره چې په کوم وخت کې تا حکومت واخېسته هغه نرخونه موږ ته نن بحال کا نن عوام تا نه نور څه نه غواړي هغه نرخونه موږ ته بحال کا او په دغه وزیر اعظمۍ یو 20 کاله نور هم کښېنه خو کم از کم هغه نرخونه موږ ته بحال کا نن زما بچی د تعلیم د لحاظ سره نن داسې صورتحال جوړ شو نن که تاسو وینئ د ریپورټ د نمبرو ته وګوره نن زما بچی د دغه نمبرو جوګه نه دی موږ به پرې دوکه کېږو نه سبا د کمیشن امتحان کې به دا پاتې راځي نن ته وګوره په بورډ کې دوی کرپشن به ختمو نن زه تاسو ته ویم قسمیت اور درته ویم او دا یو حقیقت هم دی چې نن په بورډ کې هغه نور کرپشن خو پرېږدوه نن پوزیشن یې چې کوم دی هغه هم په پیسو باندې خرڅېږي دا نظام دی دا وایي چې کرپشن هم ختم کو زمونږ ډېر خلک په دې باندې پی ټي آی بالکل ختمه ده او داسې لحاظ سره چې کوم کې هغې کې شعور والا خلک دی کوم چې پکې قدرمن خلک دی کوم چې پکې عزتمن خلک دی هغه دی بیخي سایټ شوي دي او یو 2 3 4 په پکې ځای په ځای هغه ذهني مریضان خلک دی هغه د ذهني مریض به سړی څه وکړي هغه چې د پاکستانخانه کې نه داخل کړی د هغه برین واش نه کېږي انشاءالله دا یونین کونسل دا د قومي وطن پارټۍ ګډ دی دا یونین کونسل دا د قومي وطن پارټۍ ګډ دی او انشاءالله دا غیور مشران ماته چې ناست دي دا ننګیالي نوجوانان دا په کوڅه په کلي باندې ځي نن د دې نه هم پته لګي دا زموږ مشاورتي میټینګ یو مشاورتي میټینګ و چېرې موږ دې کې کمیټۍ جوړو چې هغې کې موږ خبره وکړو او د هغې نه داسې یو جلسه جوړه کړله نو دا د دې نه دا پته لګېږي چې انشاءالله دا چې کله دلته موږ جلسه کوو د هغې به څه پوزیشن وي د دې نه دا پته لګېږي چې د مرزاډیل یونین کونسل د دې تورتکیو د خوا او شاکري خلکو دا اټل فیصله کړې ده چې انشاءالله دا په 19 تاریخ باندې دا الیکشن دا به موږ د دې حکومت خلاف د دې مهنګایۍ خلاف د دې لاقانونیت خلاف د دې یهودیت خلاف هر لحاظ سره نن موږ دا نشو ویلی هغه په هغه خلکو کې